یو کس ته چې الله تبارک وتعالى دین ورنصیب کو او الله رب العالمین دی انسان ته د قرآن عظیم الشان دا نعمت ورکو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث ورته ورنصیب کړ، نو دا ټول دنیا چې راجمع شي د قرآن عظیم الشان یو حرف ته نه رسي، دا ټول دنیا چې راجمع شي، دا ټول عزتونه چې راجمع شي، دا ټول مرتبه چې دنیا راجمع شي، دا ټول عهدی راجمع شي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث ته نه رسي. دا ټول دنیا چې راجمع شي، د ځمکې د اسمانونه د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام د زمانې نه والد تر اوسه پورې او د اوس نه والد الی یوم القیامه، دا ټول مال دولت، ټول سونا، ټول سره زر او سپین زر چې راجمع شي، نو دا د الله دین ته چرم نه رسي. د الله رب العالمین دین هغه اوچت مقام لري چې د هغې مثال نه انسان پیش کولی شي او نه جن او انس پیش کولی شي. ذکر د دین تعلق د الله د دین د الله رب العالمین د قرآن د احادیثو او د انبیاء علیهم الصلاة والسلام د دې راوړل شوي دین تعلق چې دی، د دې تعلق د آخرت سره دی او د آخرت ژوند دا دومره ابد الآباد ژوند دی چې بیا ګوره چرم دا نه ختمیږي، چرم هم ختم نشي. یو شاعر وی رضینا قسمة الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو. رضینا قسمة الجبار فینا، الله من راضیو په هغه تقسیم باندې چې تا زمونږ او د خلکو په منځ کې کړی دی. لنا علم وللجهال مالو، خدایا تا موږ ته علم را کړی دی او تا د جاهلانو ته مال ورکړی دی. فإن المال يفنى عن قريب، ځکه دا مال دا به عن قریب فانی شي او ختم بشي. وإن العلم باق لا يزال، لیکن علم دا به همیشه د پاره باقی وي، دا به چرم چې کوم دی نو نه ختمیږي، دا به همیشه د پاره باقی وي، دا به نه ختمیږي. ځکه وایم چې دا دین د الله رب العالمین دا هغه شی دی چې دې قیمت ته د دنیا یو عزت، یو مرتبه، یو شی ورته نه رسي. که یو طرف ته یو انسان په خپل بچی باندې د قرآن حفظ وکړو، قسم په خدای د ټولې دنیا ډیګری را جمع کا، دا دې حافظ قرآن ته نه رسي. در الله هغه عزت ورکړی دی، هغه مقام او هغه مرتبه الله دته ورکړې ده چې فرشتې د قدمونو لاندې چې دی نو وزرې غوړی. هغه مقام الله دله ورکړی دی چې دا ځمکه او اسمان دته حیران دي. هغه مقام الله دته ورکړی دی چې دی خو پرېږده د ده والدینو ته رب العالمین تاجونه په سره یې د قربانو د محنتونو په خاطر باندې. دغرنګې رب العالمین یو انسان ته دینی ملکه ورکړه، دینی عزت ورته ورکړو، دینی مقام، دینی شان ورته ورکړو، علم ورته ورکړو، نو ټول دنیا ورته ځکه نه رسي. دنیا دا ټول ژوند چې راجمع کې عن قریب دا ختمېدونکی دی او د آخرت ژوند دا به چرم ختم نشي. حضرت امام غزالی رحمت الله علیه د دنیا او د آخرت د ژوند موازنه کړې ده. حضرت امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وایي که بالفرض د مشرق نه والې مغربه پورې، د شمال نه والې تر جنوبه پورې او د ځمکې نه والې تر آسمانه پورې، که دا ټوله فضا رب العالمین د کاشکاشو دانونه ډکه کی چې د کاشکاشو دانې په یو لاس کې په زرګونو په لکونو راځي، او بیا رب العالمین دا ټوله فضا ډکه کی او بیا الله پاک یو مرغۍ ته وایي چې ای مرغۍ، ای پرندې، ته به همیشه دپاره ژوندی او تا باندې به چرم مرګ نه راځي، لیکن ای مرغۍ، ای پرندې، ته به داسې کوي، ته به زر کاله پس چکر را لګی راځي به او د زرو کالونو مخکې به نه راځي، ځان سره او بله مرغۍ نه راولي او زر کاله پس چې راشي نو ګوره یک یوه دانه به د کاشکاشو دانه اوچتای، ګوره ځان به نه مړی او بیا به واپس ځي او بیا به زر کاله پس راځي، د هغې نه مخکې به نه راځي او چې راشي نو ځان به ګوره مړی نه، صرف یو د کاشکاشو دانه به اوچتای او بیا به ځي او بیا به زر کاله پس راځي. نو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وایي داسې وخت به راشي چې
د کاشکاشو دا ټولې دانې به ختمې شي، د مشرق نه مغرب، شمال نه جنوب، ځمکې نه اسمانه پر ټوله فضا به خالي شي، زر کاله پس د یوې دانې د اوچتولو نه پس. لیکن د آخرت د جنت او د جهنم ژوند به چرم ختم نشي. محترم الله دې موږ تاسو ته د آخرت د تیارۍ توفیق نصیب کی. عبدالرحمن ابا سخ کلام فرمایي، اوخیار مګنه اوخیار د دې دنیا، اوخیار مګنه اوخیار د دې دنیا، بے وقوف دی وقوفدار د دې دنیا. وجه دا ده چې کو دنیا کې سره ډیره غټه مرتبه حاصله کی نو مرګ باندې به ختم شي، لیکن که یو اوخیار انسان د آخرت مقام حاصل کو نو هغه به چرم ختم نشي، مرګ سره به نور زیات شي، میدان محشر کې به نور زیاتی، په جنت الفردوس کې به نور زیاتی. رب العالمین دې موږ تاسو ته د آخرت د تیارۍ توفیق نصیب کی او دین سره د الله زموږ محبت موږ ته حاصل کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.